په دغه پروګرام کې د شریعت پرانا کې کتونکو ناظرینو یو کس سوال کړی دی. دام داسې به ووایم ماشاءالله چې نن سبا اکثر خلک ایجوکیټډ خلک دي، داسې سوال کوي چې دغه کس تم پکې فایدې او چې کوم کس عامو خلکو ته شیر شي هغو خلکو تم پکې پیدې. نو په دغه پروګرام کې زمونږ یو ورور دی او هغه سوال کړی دی او دام ډېر ښایسته سوال دی. سوال یې دا کړی دی چې بعضې وخت کې چې مفتی صاحب داسې چې انسان نوي کور ته شفټ شي یا نوی ګاډی واخلي یا انسان کور له چې دی یو زنانه راشي یعنی واده وشي په هغې کور کې یو نوې دلهن او ناوې هغې کور ته راشي. نو بعضې وخت کې داسې کار وشي چې کور ته شفټ شي نوی کوري نو په هغه کور کې یا فوتګي وشي یا بله څه حادثه وشي نو خلک وایي چې کور را پورې سپیره شو. یا ګاډی واخلي نوی ګاډی واخلي نو بس الله طرف نه دا مقدري نو هغه ګاډی اسکیډنټ شي یا بل حادثې شکار شي جزئی طور باندې نو وایي چې دا ګاډی خرڅومه ولې وي دا ګاډی را پورې سپیره شو. یا خصوصا په زنانو کې زه به دا ووایم ډېر په معذرت باندې چې دا سیز په زنانو کې زیات دی، زیات رجع دې طرف ته زیات هغه وي چې خصوصا کور ته یو نوې دلهن د چا بچی خور لور وغیره زوی ته واده شي کور ته راشي نوې ناوې کور ته راشي زنانه را واده شي او په هغې کور کې یا فوتګي وشي یا خصوصا خاوند مړ شي یا اسخر مړ شي یا خواښې وغیره بل څوک نو بیا دغې زنانه ته خلک ډېر په یو سپیره نظر باندې ګوري چې دا زنانه چې د مونږ پورې سپیره شوه او دا شوه او دا سپیره مونږ کره راله نو مونږ کره دا غم مصیبت راغی وغیره وغیره. نو آیا داسې ویل شرعاً څه حکم لري؟ آیا سپیرتوب شته که نه؟ نحوست شته که نه په کور یا په ګاډي یا په زنانه یا په بل دکان وغیره وغیره کې؟ نو دې په شریعت کې څه حکم دی؟ ګرانو کتونکو دا یاد لرئ دا شریعت مونږ او تاسو ته الحمدلله هرې خبرې وضاحت یې مونږ او تاسو ته کړی دی. داسې یو سیز نه دی پاتې چې د هغې حل او د هغې جواب په شریعت کې موجود نی، خو صرف هغه غوطه کوونکی انسان څنګه چې سمندر ته غوطه شي او هغه لاندې نه جواهرات او ملغلرې او لال څوک یې رویستی شي او څوک یې نشي رویستی، دا د الله جل جلاله طرف نه هغه کس ته عطا ده. نو شریعت هم داسې دی چې چاته معلوم وي او چاته معلوم نه وي. نور په شریعت کې هر څه موجود دي ځکه حضور مبارک فرمایي ما تاسو ته داسې دین پرېښی دی روښانه دین لکه د سحر سبا لکه د ورځې چې څنګه سبا راوخیږي او روښانه وي او ټوله دنیا رڼا که. نبي علیه السلام فرمایي ما تاسو ته داسې دین پرېښودی دی خو چې انسان پوهیږي په هغې باندې انسان مطالعه وي انسان خدای پاک جل جلاله په هغه باندې خصوصي عطا کړي او محنت کوي مطالعه کوي سټډي کوي حق پرستی دا ټولې خبرې بیا هغه انسان ته په هغه دین کې میلاوږي. نو دغه دا یاد لرئ دا کوم سپیرتوب خبرې چې کړې ده حدیث مبارک دی مشکات هم راخیسته دی صحیح ستو حدیث دی. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چرته سپیرتوب وی نو په ښځه کې به وی په کور کې به وی او په ګاډي سورلی کې به وی که سپیرتوب وی خو په دې کې نشته سپیرتوب نشته نو مطلب دا چې حضور مبارک نفي کړی ده نه په کور کې سپیرتوب شته او خصوصا ښځه دغه ته مونږ ستاسو معاشره کې ډېر کم کتی شي دا ډېر لوی جرم دی د خلکو ډېر لوی جرم دی. ښځه د معاشرې یو اهم فرد دی ښځې په معاشره کې یو اهم کردار دی. سړی ولې نه سپیرې کېږي؟ مونږ خو یو ظلم دا خبره ونه کړه کله کله سړی واده وکړه او ښځه وفات شي هیڅ هم دا خبره ونه کړه چې سړی سپیره دی دا سړی ځان له دویمه ښځه ځان دپاره وکړه کله کله دویمه مړه شي هیڅ هم نه وي چې دا سخر یا هغه چې دی هغه سپیره دی. بس زنانو لپاره مونږ او تاسو به سپیرتوب ثابتوو کوو به یا دا ظلم دی دا یو کم نظر دی او دا شرعاً دا کسان ګناهګار دي په دې باندې. حضور مبارک حدیث کې فرمایي نه په کور کې سپیرتوب شته نه په زنانه کې سپیرتوب شته نه په ګاډي سورلی کې که سپیرتوب وی په شریعت کې په دغه دریو شیانو کې به وی خو په دغه دریو کې نشته. مقصد دی چې په یو سیز کې هم نشته او دا بدفالي ده او بدفالي په قرآن کې دا د کفارو د مشرکانو کار دی. په حدیث کې نبی علیه السلام نفي کړی ده. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته امام بخاری په بخاری کې د حدیث روایت کړی پیغمبر علیه السلام فرمایي لا عدوى ولا طیرة ولا هامه ولا سفره. حضور مبارک فرمایي اول نمبر په دغه حدیث کې یو بیماری منتقل کېدل بل انسان ته د یو انسان نه بل انسان ته دا نشته دا په الله حکم باندې منتقل کیږي. څنګه چې اول کس له دا بیماری راغلی ده بل کس له چې زم د الله په حکم باندې بزي دا څنګه چې مور سره کېنه. دویم نمبر فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا طیره
حضور مبارک فرمایي سپیرتوب نحوست دا نشته ولا هامه مخکې به خلکو یو مرغه پرېښوده داسې چې ښي طرف ته به لاړ وي چې دا ښه دی دا کار او چې ګس طرف ته به لاړ وي چې دا بد دی دا هم د مشرکانو طریقه وه حضور مبارک فرمایي دا مرغه والا طریقه هم نشته ولا سفره او دا کومه چې سفره میاشت چې سفره کې خلک یریږي او واده پکې نه دی پکار او سپیري حضور مبارک دین افیم وکړه وی فرمایل چې نه یو مرض بل انسان ته د یو انسان نه منتقل کیږي نه نحوست او سپیرتوب بد فالشتا نه دا مرغه والا طریقه صحیح ده نه په سفره کې دا کوم نحوست مونږ تاسو چې نحوست ته دا یو شیم نشته حضور مبارک دی منه او کفارو عمل دی بدفالی دا بدفالی ده ها نیک فالی په اسلام کې شته چې سحر کې څوک یو خسته سړی وګوري نو وایي چې زه انشاءالله نن به زما ستا ورځ ښیي یا سحر کې چینی وخوري خوله خواږه که نو وایي چېره نن به زما ستا ورځ دا نیک فالي بالکل ښه خبره ده بد فالي په اسلام کې نشته نحوست او سپیرتوب دا په یو شي کې هم نشته لہذا دا هر څه دا د الله د طرف نه کما او ته خیر رسی د الله د طرف نه دی کما او ته تکلیف او مصیبت او شر رسی دا د الله جل جلاله د طرف نه دی هغې نه ما سوا اچھا ته دا اختیار نشته چې تا چاته یا خیر ورسی چاته یا ضرر او تکلیف بغیر د حکم الهی او اذن الهی نه بغیر اچھا نو لہذا دا خبره کړل دا د کفارو عادت دی دا د اسلام نافرمانی ده دا د حضور مبارک نافرمانی ده دا د قرآن مخالفت دی په دې کې د الله رسول الله ناراضګي ده چې څوک دا خبره کا چې زما په کور کې سپیرتوب راغی لہذا زه کور خرڅومه بل ځای له ځمه یا زما دغه زنانه کور ته راله په دې کې سپیرتوب دی یا ما ګاډی واخیست په هغې کې سپیرتوب دی نه همدغه څیز د کنټینیو جاری ساتي هیڅ خبره نشته دی بس دا د انسان تقدیر وي الله جل جلاله طرف نه فیصله وي او خیر او شر رسونکی او دفع کوونکی دواړه دا من جانب الله د الله جل جلاله په اختیار کې دی لہذا داسې خبرې کړل دا سخته ګناه ده په کار ده چې موږ تاسو دغو خبرو نه اجتناب وکړو خصوصي توګه باندې زنانه چې کوم دی زنانه ته په سپک نظر او په کم نظر باندې نه ګوري داسې هیڅ نحوست خبره په اسلام کې نشته دی